دا هغه سودا حصہ ده. مثلا یو کور سړی چا نه اخلي او د په اډوانس پیسې واغستې بل سړی برابر نشو نو دی به دا اډوانس پیسې واپس ورکوي. دا زموږ خلک اکثر په دې کې کوتاهیانې داسې کوي چې هغه اډوانس بیا ورنکړي، بیا ورته وایي یاره ډبل بدن عالم تا زما سودا خرابه کړې ده. نو دا ناروا ده، دا پیسې اخیستل دا ټیک نه دي. ولیمه کم وخت کول پکار دي؟ علماء د دې باره کې سو اقوال دي. انور شاه کشمیری رحمه الله په هغه کې یو تذکره دا کوي. دی وی بهترین وخت خدا دی چې کله خزه او خاون یو بل سره خلوت صحیح او کې په یو کمره کې کینی دي نه پسته چې کم خیرات کیږي ته ولیمه ویل کیږي. او عربی کې د ولم مطلب هم دغه دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره کله نکاح کوي نو دا هغه شپې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ولیمه کوي. خو دا بعض علماء قول دا دی وی کله خیر کدا ملاپ نه بغیر د ولم نه بغیر هم خلق ولیم نکاح نه پستم خیراتو کی نو ویدام په ولیمه کې شمار لیکي. نو دوانو قول نه راځي دي ونی ګوري مونږ ځان ته هر څه ډیر زیات ګران کړی دي. شریعت یو پابندي خیره چې خوشحالي راځي هغه په بهترینه طریقې کوا، که خفګان راځي هغه کوم د حد نه تجاوز مکوا، پتا باندې خوشحالي راغه اسراف پکې مکوا. مونږ نن سبا په زتونو باندې نختی یو سړی بیا دومره قرضدار وي چې یاره هغه بیا په سنبالولو نه پوهېږي، ځکه ګناه ارزانه شوې ده او نکاح ګرانه شوې ده. ګناه دومره ارزانه شوې ده چې د هغې څه مول نشته، او نکاح دومره ګرانه شوې ده چې جینکۍ هم داسې ګرځي هلکان هم همداسې ګرځي. ولې یاره تربور به مې څه وایي، پلانې به څه وایي، به څه وایي، یاره دې سړي په ولیمه کې 4-5 ډیشونه ورکړي زه به 6 ورکوم. دې سړي په شادي حال کې واده کړی زه به د دې نه بهترین شادي حال کې واده کوم. مونږ ځان ته ګرانه کړې ده. عبدالرحمن بن عوف صاحب یو ځل راځي د دواړو جهانو سردار ته چې مخې ته ودرېږي نو د باندې زیړ رنګ پروت و. د دواړو جهانو سردار ورته وایي وی زما په خیال نکاح دی شوی او د الله رسول نکاح مې وشوه. وی اولم ولو بشاتل ولیمه وکړه خیر دی یو چیرې حلال کا. حالان کې د دواړو جهانو سردار موجود دی او هغې دپاره هم د هغه نه بهتر سړی نو مونږ دپاره هم نشته. خو د دواړو جهانو سردار ته هم پکې نه دي ویلي. خپل رشتې دار نږدې اقربا غونډوه اعتدال سره کار پکار دی. ګانو اورېدل او عذاب الله تبارک وتعالی مونږ له چې وجود را کړی دی نو پدې کې زمونږ اختیار نشته. منکرات چې د سنې منی کړیو ابم منو چې سیرا ته ویلي دی هغه حکمونه بم منو. په منکراتو کې یو شیز دا دی چې تا ته وی دا له لعب بناوري په هغې کې څو قسمه فسادات دي. یو فساد پکې دا دی چې هغې کې یو دا میوزیکي دا ټنګ ټکوري دې سره د انسان په زړه کې فاحشات پیدا کېږي، فحش حرکتونه پیدا کېږي او انسان ګناه طرف ته بوځي. دویم په دې کې داسې الفاظ راځي، داسې خبرې په دې کې کېږي چې په هغې کې انسان وي چې زه ګناه خامخا وکړم. بې حیایي انسان کې راځي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو خادم ورسره کله چې د دې مغنیاتو آواز واورېدو، ګانو آواز یې واورېدو نو په غوږونو کې ګوتې ورکړې، لرې لاړو منډې شروع کړې. نو خادم ورته وایي وی حضرت ولی چې کله آواز بند شو وی یو ځل مې د دواړو جهانو سردار په داسې کیفیت کې کتلو چې کله د ګانو آواز واورېده د دواړو جهانو سردار په غوږونو کې لاسونه ورکو لرې هغه ترې په داسې کیفیت کې روان شو. نو وی دا هغه شیز دی چې په دې الله ناراضه کېږي او الله په داسې ناراضه کېږي چې یو انسان کله دا مغنیات اوري په غوږونو کې به د محشر په ورځ د ده څه ویلې کېږي، اوسپنه به ویلې کېږي، دې غوږونو کې به ورته اچولی کېږي. او موږ نن سبا د هغې دپاره ځان له څومره اسانتیا پیدا کړې ده. غوږونو کې م ځان له هینډفرانې ورکړې وي چې بل څوک یې نه اوري او ښه تیزې ځان ته ګانې لګولې او موږ دې ته خوشحالېږو. نن سبا خو چې کلو کې دا ټیک ټاک کې دا خلک څه دپاره ګوري؟ همدې دپاره ګوري چې پردۍ ښځې هغې کې ګډېږي او دې سره ګانې لګولي. دې سره فحاشي هم کېږي، ګناه ځکه زیاته هم کېږي چې دا شیزونه ممکن هم دي. نو د دې نه ځان ساتل پکار دي.
د خوراک نه پس ته په لوښي کې لاس وینځل د خوراک نه پس ته په لوښي کې لاس وینځل په دې کې څه ممانعت نشته. خو بعض خلک وایي چې دا ثواب دی خو هغه داسې خبره نه ده. علماء د دې توجیه کړې ده. هغوی دا وایي چې یاره د لوښي کې کم لوښي کې خوراک وکړي هغه لوښي کې تو اوبه واچې هغه لوښي په صفا کې او هغه اوبه وڅښي نو دې سره برکت راځي یا دې سره اجر ملاویږي. بعض علما دا وایي. خو زه دا وایم چې یاره خوراک پکې وکړي بیا په هغه لوښي کې ته لاس وینځې نو دا بې ادبي ده. خو بل لوښي کې که لاس وینځې نو بیا ټیک ده. د جمعې په ورځ بعضې خلک منځونه د سنت نه کوي نو د دې څه حکم دی؟ د جمعې په ورځ 10 رکعاته سنت چې 2 رکعاته فرض شي 4 رکعاته مخکې سنت 6 رکعاته بیا بعد دا سنت مؤکده ده. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم سړی چې د ورځې دا 12 رکعاته کوي وي دته به الله په جنت کې محل ورکوي. 2 رکعاته د سحر سنت 4 رکعاته د مازدیګر سنت بیا 4 رکعاته د غرمې ده 4 رکعاته د غرمې مخکینی سنت 2 رکعاته رستنی سنت 6 شو 8 شو بیا ماښام نه پس ته 2 رکعاته سنت ماسخوتن نه پس ته بیا 2 رکعاته سنت وي دا چې کم سړی کې الله د په جنت کې محل ورکوي. جمعې په ورځ امام په مونځ کې غلط شو یو سجده کړې ده چا ورله فتح نه ده ورکړې او هغه مونځ بیا دوباره را نه دی ګرځولی دا مونځ نه دی شوی. دا دواړه سجدې فرض دي که یو سجده په دې کې لاړه نو بیا مونځ نه کېږي. او که چا دا امام په هغه حالت کې ناست و بیا فتح واخیسته بیا سجده کړې و بیا به مونځ شوی و که بلکل یې نه ده کړې نو دا مونځ نه دی شوی دوباره را وګرځوئ. او سړی وایي چې یاره یو بار بار په سړي باندې غسل په یو ټایم کې واجب شي نو دې دپاره یو غسل کافي دی که بار بار به وکاږي. که 2-3 ځل په سړي باندې غسل واجب شوی وي نو دی به یو ځل غسل وکاږي د ده فریضه ادا شو. 4-5 میاشتو ماشوم چې کله د مور په خېټه کې وفات شو آیا دا به د والدینو دپاره شفاعت ګرځېږي که نه به ګرځېږي؟ په روایت کې راځي وی کم ماشوم چې کله وفات شي وړوکی ماشوم وي دا د والدینو دپاره شفاعت ګرځي. په یو بل روایت کې داسې راځي که یو ماشوم کې لا روح نه وي راغلی د 3 میاشتو ماشوم ولې نه وي نو وي که دی چېرته ضایع شو دا ماشوم وی د محشر په ورځ به د ماشوم کې الله داسې یو طاقت پیدا کړي وی چې کم د ده نوم د مور نوم سره لګېدلی وي د هغه نوم په زور باندې به دی د خپله مور خپل والدین جنت ته داخلوي نو دا د شفاعت ذریعه ګرځېږي. اودس په حالت کې کله د غاښونو نه وینه ځي اودس څه حکم دی؟ یو خو دا ده چې متواتر وینه روانوي مسلسل وینه رواني نو درېږي غاښ سړی وکاږلی وي 3-4 ګنټې پکې تېرېږي د ده پکې د مونځ د تلو خط شوي نو دی د اودس وکړي او په هغه اودس باندې دی د دې وخت مونځونه وکړي. او بعضې داسې چې سړي د غاښونو مرض وي چې لږ سات په ده باندې وینه راشي بیا بنده شي نو بیا به د وینې بندېدو ته انتظار کوي. خو بیا هم په هغه حالت کې چې کله توکاڼې زیاتې وي وینه لږه وي نو بیا هم لمونځ کېږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وأصحابه أجمعين. إله العالمین ایمانم نصیب کی یا الله گناهونه را نشوي دي پنیک پدونو را تبدلو ګرځي یا الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانیانو نه مو ساتي یا الله د حاضر ډله ټوله د ایمان په نور باندې منوره کړي یا الله څومره بیماران دي په دې حاضر ډله کې دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي رب ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي یا الله څومره پریشانیان دي په خوشحالو باندې بدل وګرځي یا الله کم خلک په سفرونو دي تللی دي زیبا الہ العالمین سفرونه ورته آسان کړي یا الله د سفرونو مشکلاتو نه مونږ ټول وساتي یا الله زموږ کوم سفر را روان دي تیراته آسان کړي الہ العالمین څومره مشران کشران همزوري وفات شوي په قبرونو ورته کروړها رحمتونه را نازل کړي یا الله قبرونو ورته جنت ته باغچونه ښکلې باغچه وګرځي زمونږ یو استاد یو مشر رحیم الله حقاني شیخ صاحب چا شهید کړی دی خودکش دماکیه پې کړې ده الہ العالمین ټول د هغې چې کم شاګردان دي ټول چې کم د هغې نږدې اقربا دي الله ټولو ته صبر جمیل نصیب کړي یا الله د شهادت دا مرتبه دې ورته ورنصیب کړي یا الله اعلی مقامات وله ورکړي الہ العالمین کم ظالمانو دا ظلم کړی دی یا الله کم خلک پکې ملوث و دا کس پکې مردار دی الہ العالمین ټول هلاک الہ العالمین انتقام ترې نه واخلې یا الله د علم یو لوی سمندر دی د خاورو لاندې کړه
الہ العالمین د دې نسلونه هلاک کړي یا الله کم خلق د علماء هلاکت پسین خطي یا الله کم خلق د دین هلاکت پسین خطي الہ العالمین په دنیا او آخرت کې د عبرت سزا ولورکړي یا الله معاشره د لپاره عبرتناک وګرځي یا الله څومره زنانه دي رب حیا د مریم علیه السلام نصیب کړي یا الله مونږ ټول د بې حیا د رسوایی د ذلتونو وساتي یا الله مونږ ټول ته بار بار د حرمین او شریفین سعادت نصیب کړي دا غزیاده به احترام نصیب کړي یا الله مونږ ټول ناراضي شي الله ادا سي راضي شي کلم ناراضه نشي وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر